بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو اف ام 90.8 ډیر خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل لاړه خدمینې خلوص نه ډک نه کېهلي احترامات قبول او منظور کوي. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې خپرونه ده کیسه به درته وایم او کیسه به درته وایم کې څنګه چې د دې خپرونې روایات دي او د کیسې د نوم نه دا واضحه ده چې په دې کې به خامخا کیسې وي. کمې کیسې به وي؟ اول زما د کیسې طرف ته چې کیسې نن د څه کیسې ده. کیسې نن ډېره ښکلې ډېره زبردسته کیسه ده. یقینا چې ستاسو به لکه کله به شان د کیسې هم ډېره زیاته خوښه شي. او که نه تاسو موږ سره د ټلیفون په کرښ راتلل غواړئ نو د پروګرام چې کله کیسې ختمه شي ورپسې د سندره چې کوم ده یا موسیقي چې کوم ده دا هم د دې پروګرام ښکلا او ځلای. نو د سندرې نه پس تاسو کارونه په 0937 55 12 21 باندې به هم اخلو. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زما د کیسې طرف ته خو د کیسې نه مخکې د دې پروګرام لپاره موږ سره مرسته کړې ده اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر مردان. د دوی وینا ده چې د معدې د ټولو بیمارو، د ګردې د کاڼي، د وجود د غټوالي، د جوړونو د دردونو، د ملا د درد، د بې اولادۍ، د شوګر او د بواسیرو، هغه که خوني وي او که بادي بغیر اپریشنه علاج. او بله خبره ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خوشحالۍ خبره پکې کومه ده چې چیک اف او د 10 ورځو دوايي صرف او صرف په 200 روپۍ باندې. نمبر یې ځان سره نوٹ کړئ 0315 61 40 935. پته یې چې کومه ده اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر، نزد انصاف سسته بازار، نهر کناره، نیو اډا مردان. ډاکټر محتد الله سیفی صاحب غریب دوست او د غریبانانو دپاره دغه خصوصي پیکج زمون خو دوست دی، ملګری دی، رورم دی، ډېر خوږ او ډېر زبردست انسان دی. او په پروګرام کې دا وي چې زما د هومیوپیتھک سنټر چې کوم دی د میډیسن سنټر د دې ذکر خامخا وکړه نو د هغوی دپاره مې دا ستاسو دپاره خوشخبري وړاندې کړه او د هغوی د زړه دپاره او ستاسو دپاره 0315 61 40 935. تاسو ته کال کولی شئ، په پوښتنه دې کولی شئ د دې بیمارو چې تاسو سره د کمې بیمارو علاج کېږي. 0315 61 40 935. اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر، نزد انصاف سسته بازار، نهر کناره، نیو اډا مردان. اوس به لاړ شو کیسې طرف ته. کیسې نن د څه ده؟ کیسې نن د یو باچا او د کشر شهزاده چې کوم دی د هغه کیسې د عنوان ولا تاسو په خپله باندې وټاکئ. لکه څنګه چې تاسو په تېره پروګرام کې هغه د شهزادګۍ کیسې له د ګونګې شهزادګۍ نوم ورکړو، نو دې کیسې له هم په خپله باندې نوم وټاکئ. پخوا په زمانه کې یو بادشاه او د هغه 7 زامن و. خو د هغه دا سوچ او فکر و چې داسې بادشاه به چېرته وي او د کوم ځای بادشاه به وي چې د هغه 7 لوڼه وي او زه ورکره د ټولو زامنو له رشتې وکم. هغه یو ورځ خپل سینیر وزیر چې کوم دی هغه ته دا خبره وکړه چې په ملکونو باندې وګرځه او داسې بادشاه وګوره چې د هغه 7 لوڼه وي چې زه یې خپلو زامنو له وغواړم. وزیر غریب په لوی جنجال واوړېده، ګرځي غریب په ملکونو باندې وګرځېدو. اخر چې یو بادشاه یې بیا وموندو چې د هغه 7 لوڼه وي. وزیر ورته د بادشاه پیغام واورو چې وروره زه خو زارې شوم او داسې بادشاه پسې ګرځېدم چې د هغه 7 لوڼه وي. زمونږ چې کوم بادشاه دی د هغه 7 زامن دي. نو اوس زه راغلی رښتې یم. دغه بادشاه ووایي چې ما ته منظوره ده. بادشاه ته وایه چې جنجیان راوله او 7 واړه لوڼه وړه، خو په یو شرط چې 7 واړه زامن به دلته راولي د جنج سره. بادشاه چې دا واورېدل ډېر زیات خوشحاله شو او څه وخت پس یې 7 واړه زامن راغونډ کړل چې بله ورځ به ځو جنج به بوځو. خو ستاسو د سخر بادشاه سلامت دا شرط دی چې 7 واړه زامن به راولئ او زه خو بادشاه یم، زه خو ستاسو پلار یم، زه خو به خامخا ځم او که زه ځم نو بادشاهي خوشي پاتې کېږي او د هغه دا شرط دی چې 7 واړه به راولئ. نو اوس څه وکړو؟ او زه خو ځکه ځم چې ستاسو پلار یم. ټول سوچ کې پرېوتل. کشر ورته ووایي چې کشر ته یې ووایي چې ته پاتې شه، ته کشر یې نو بادشاهي به سنبال کې، ته پاتې شه. کشر غریب پاتې شو. خلک وایي مشر ناکام کوي که نه، خو دلته کشر ناکام کوي. وی دا چې زه پاتې کېږم. یو تن ځکه پاتې کېدو چې بادشاهي خوشې پرته وه. کشر ورور ورته ووایي چې دا جي ځئ خو ځئ، خو دا یوه خبره مې واورئ چې واپسۍ کې به شپه په لاره بالکل نه کوئ، بس لګاتار به سفر کوئ. بادشاه وی ټیک د بچې روان شو
هلته هغه بادشاهۍ ته څو ورځې پس چې کوم دی ورسېدل، سندرې وي، شمې وي، ګډاګانې وي، لویه لانجه جوړه وه. اخر دا چې ومڼه ډوله یې راوچتې کړې، جنج را روان شو راته خو چې ډېر مزل یې وکړو نو قافله ډېره زیاته ستړې شوې وه. د ټولو د حال نه یو الله خبر و. یو وزیر بادشاه ته عرض وکړو چې بادشاه سلامت، قافله ډېره زیاته ستړې شوې ده، نور مخکې پکې د تلو توان بیخي نشته، که ستاسو خوښه وي نو دا شپه به دلته تېره کړو، دلته به خپل تموان به ولګو. بادشاه غریب هم ډېر ستړی شوی، غریب نه خو لکه بادشاه هم وی ټیک ده، بس زه هم ډېر ستړی شوی یم. قافلې خپل تموان ولګول، خلک اوده شو، ښه دمه شو ټول. چې پاڅېدل او ویې کتل نو د کشر شهزاده د ډولۍ نه چار چاپېره یو خامار پروت دی، یو غټ خامار دی. خامار ورته ووایي چې دا ډولۍ به دلته پرېږدئ، ګنې نو ټول په یو پوکي باندې الوزوم، یعنې وجنم. بادشاه او زامنو او وزیرانو خپل منځ کې مشوره وکړه چې بس کشر خان نه رښتیا کشر شهزاده ته به ووایو چې ښځه دې په لاره مړه شوه او هلته هم ښخه کړه، ځکه چې د راوړو خو موږ سره څه بندوبست نه و. ټولو وی ټیک ده. قافله یعنې جنګ چې کوم هغه ټولو دا فیصله قبول کړه چې بس موږ به د خولې نه چوپ نه وباسو، بس غلي به شو. د ډېرې مسافرۍ نه پس خپلې بادشاهۍ ته ورسېدل. نو کشر هلک ته یې ووایي چې دغه شان ستا ناوې بچی په لاره باندې مړه شوه. کشر خان هم په سوچ کې شو چې زه نه وم وتلی، نو صرف زما ناوې مړه کېده، دا زه دومره بد قسمت یم، د بل چا هغه څه نه کېده. څه وخت پس چې کوم دی نو دغه خبره پړه کې شک وخوړو، خو یقین یې نه راته چې لکه زما کور ودانه چې ده نه هغه په لاره مړه شوي. څه وخت پس چې کوم دی نو کشر شهزاده پلار ته ووایي چې زه هغه سخر کره ځم، او بادشاه ورته وایي ټیک ته ورشه. وی لار راته سمه که د خدای نیکبختو لار راته سمه کوي، په کومه لار به ځم؟ وی په کومه لار چې دوی راغلي دي هم اکه لار یې ورته سمه کړه چې په داسې به لړ شي، داسې به لړ شي، هغه ځای به په اس باندې سور شي، دا ځای به په ګاډي کې کښېنې، ټوله پته مته یې ورته وښودله. هلک هم کشر شهزاده چې کوم هغه هم په هغه لار نیغ روان شو. چې هغه ځای ته راورسېدو نو څه ګوري چې د ده د هغه ډولۍ نه چار چاپېره خامار پروت دی. خامار سره یې دوا سلام وکړو، ستړي مشي مړي مشي وکړو، وایي څنګه چل دی؟ شهزاده ته یې ووایي دا ستا ناوې ده. کشر خان وایي دا دې ولې ایساره کړې ده؟ هغه ورته ووایي چې ته ما ته د پلاني بادشاه لور واده کړې نو بس دا بیا بوزه. هلک چې جینۍ نه تپوس وکړو نو ورته یې ووایي چې چای راځي، روټۍ راځي، اوبه راځي، فروټ راځي، سبزي راځي، غوښه راځي، هر څه راځي، په خپل وخت باندې راته هر څه میلاویږي، هېڅ قسم تکلیف راته نشته. کشر شهزاده خامار ته ووایي ټیک ده، زه ورځم چې د پلاني بادشاه لور چې کوم دی ستا سره د هغې سره د واده خبره وکړم. اوس د کیسې خوند پیدا شو. کشر شهزاده روان شو، په لاره تېرېدو چې یو بابا وله مخې له ورغی، د حوض د قوز بابا اوس خدای را پیدا کړو. بابا سره خیر په خیر وکړو، بیا یې تپوس وکړو چې ځوانه چېرته ځې؟ دا خو ډېره خطرناکه لار ده، بچې په کومه لار به ځې چې په دې لاره مه ځه، ښکلی ځوان یې مړ به دې کي. هلک وایي چې زه به پلانکی بادشاهۍ ته خامخا ځم. بابا ورته وایي چې ځې خو ځې، خو په دې لاره یوه بلا ده، هغه بلا ته چې د مور ووایي نو بس د بچي په ځای به بیا به درته څه نه وایي، او که نه مخکې نه یې ولیدې نو به د دې دنیا نه به دې ډیلیټ کړي، یعنې مړ به دې کړي. کشر شهزاده وی ټیک ده. کشر شهزاده هم په حقه لار روان شو، د کومو نه چې بابا منې کوو. اصل کې ګرانو قدرمنو لیدونکو دې کیسې ته تاسو لږ په غور سره غوږ کېښودل، د دې په هر جمله کې چې کوم نه ځان له یو سبق پروت دی. کشر شهزاده روان دی، څه ګوري چې په لاره کې یو نیر دی او هغلته چې کوم نه میږي لګیا دي پورې اړخ ته اوړي، خو چې څنګه ورښکته شي نو اوبه یې ځان سره په مخه کړي، میږي بس روان دي په اوبو باندې. دی ولګېدو یو بانس یې کټ کو او د هغه بانس چې کوم دی د نیر د پاسه لکه یو د میږو دپاره پل جوړ کړو، انسان پرې نه شو تللی، دغه بانس کېښودو بس میږي په پورې وتل راځي او راځي لکه پورې غاړې نه دې غاړې نه اخوا نه دې خوا نه ځي راځي میږي. په هغه یکدم د میږو باچا چې کوم دی نه هغه حاضر شو. وی تا خو به موږ باندې یو نه هېرېدونکی احسان وکړو، وی اوس زموږ لایق څه خدمت دی، موږ ته خپل خدمت ووایه.
هغه ورته چې نه بس ما خو د الله د رضا دپاره دا نیکي وکړه او بس ما خو د میږو ته وکتل چې غریبانان د کور په ځای باندې اوبه یې وړي نو ما دا نیکي وکړه د میږو بادشاه ورته وي چې دا واخله زما ویښته خو چې کله در باندې سخته راځي نو دې ته تیلې ورته کوه زه به سره د خپل فوج او د خپلو عوامو حاضر یم لکه دغه میږي ورته یادول هغه وی ټیک ده د ویښته د خپل څادر د پولیس کې پورې غوټه کړو چې کله کشر خان بل خواته بلا خواته نږدې شو نو سم د ټکی ورته وی مور بیبي هغې ورته وایه بچې بس هغې بلا ورته وایه بچیه وی دغه شان چل دی زم پلانکی بادشاهۍ ته هغې ورسره خپل سکه زوی ورسره کو هغه دیو ورسره کو دا هم دیو که نه ورسره دی په لاره روان دی ځي چې ورو هغه بادشاهۍ ته ورسېدل نو بادشاه ته یې ووی چې موږ ستا د لور رشتې له راغلي یو بادشاه ورته وی زما 4 شرطونه دي لومبنی شرط هغې کې دا دی چې زه به درله 100 ګډان حلالوم 100 ګډان به حلالوم هغه به خورې توده په توده به یې خورې دی هلک ورته وی که ګورګرام دی نه مړی ناکام دی بس منظور ده راوړه او چې کله دا شرط پوره کړي نو بیا به درته دویم شرط ویم کشر خان وی ټیک ده راوړه ګډان 100 ګډان پاخه شو او شهزاده ته وویلی شو چې بسم الله کوه چې د سحر بانګ نه مخکې دا خلاص کړي وي ګنې نو مرګ ستا په قسمت کې لیکلی دی چې زه ځان موړ کړی دی نو دی ورته وی راځه پې دی ورته ووی چې 100 نور ورته ووایه دا خو لږ دی تا خو ته یو پتون قدر وخوړو زما په 100 ګډانو باندې چې ته کار کېږي خو دی هغه له ورته وی چې نور ورته ووایه شابه زه وږی پاتې شوم هغه دی وخوړل بادشاه چې راغی نو هلک لومبنی شرط ګټلی یعنې 100 ګډان نه په موقع بیا یې وی چې 100 منه کاشکاش به درته نولم دویم شرط مې دا دی چې 100 منه کاشکاش به درته نولم په دې میدان او دا به د ماسپښین د مونځ نه تر مازدیګر بانګه پورې راغونډی دی هلک ورته وی ټیک ده چې په راغونډولو دی هغه چې کاشکاش نوستی دي نو دی په راغونډولو باندې ستړی شه کاشکاش چې ته راغونډېږي خو دغه شګی ستړی شوی دی نو ویښته ته تیلی ووو او دې کې میږي ټول حاضر شو د میږو بادشاه حکم وکړو چې شابئ وی دا کاشکاش ولا راغونډ کړئ د میږو ته ووی که نه وي دا کاشکاش راغونډولی ته شابه د میږو بادشاه میږو ته حکم وکړو چې شابئ په 10 منټو کې 101 من کاشکاش راټول شو ځکه یو من سیوا شو چې هغې ورسره نری خار هم راټوله کړه بیا بادشاه وی چې مونږ کره یو دریم شرط مې دا دی چې مونږ کره یو غوا ده هغه به لشي دریم شرط کشر خان وی ټیک ده نو سوچ یې کوو چې دا به څنګه لشم په دې کې د شپې د دغه بادشاه لور راغله دله او ورته یې ووی چې دا ګوتمه واخله چې دا ګوتمه د چا په لاس وي که نه نو هغه ته زمونږ غوا هېڅ نه وایي او غوا به ته ښه په قلاره باندې ولشي او که دا ګوتمه دې په لاس نه وه نو زمونږ غوا به د میرات سلغات کي ګوره دا کارونه کوي هلک ته کشر خان ته ګوتمه اغوستې ده چې سهار شو اذانونه وشو نو شهزاده لاړو او غوا یې ولشله څلورم شرط د بادشاه دا و چې په 100 جینکو کې به زما لور ولاړه وي نو که دې ټیک کړه چې دا ستا لور ده نو بوزې به یې ګنې په هغه ځای به د نصر وهم ده وی ټیک ته وروره بادشاه سلامت وی ټیک ته ځم بس چې ستا شرط یې زما ستا 4 شرطونه دی آخري شرط دی دغه جینۍ بیا د شپې راغله او شهزاده ته وایي چې سبا به لویه میله لګېدلې وي 100 جینکۍ به وي زه به پکې ولاړه یم ته به دا ګوتمه صحیح کې چې دا ګوتمه د چا په لاس و بس دقه به زه یم چې دا د چا په لاس و بس هغه به زه یم چې سبا له 100 جینکۍ ولاړې دي او دی پکې ګرځي راګرځي کله یو سر تاو کله بل سر تاو آخر چې ګوتمې والا جینۍ پکې ومونته وی دا ده بادشاه سلامت ته وی دا ستا لور ده بس بادشاه ورته وی دا ستا چې بادشاه ته وی دا ستا لور ده بس په بادشاهۍ کې ډدې شوې خوشحالیانې شوې او چې شهزاده 4 شرطونه وګټل دا درزغو بل جوړ شو بادشاه ورته وی بوزۍ دا تا اوس وګټله شهزاده او شهزادګۍ را روان دي چې په لاره کې یوه بله بادشاهي مخې ته راغله او په هغه بادشاهۍ باندې یو بلا خون اغوستی و چې هره شپه به یو انسان خوړلو په دغه شپه چې کوم دی نو دا محل ته راغلی وه دا بلا دا شهزاده پې پوه شو چې پوه شوی دی پې بس دی ورغلی دی او په هغه بلا یې حمله وکړه
او د هغې په تښتېدو کې چې کوم نن د هغې نه یې خپه کټ کړه او بلا لاړه په یو خپه وتښتېده. دې شهزاده هغه شپه په شپه ښخه کړه خو د هغې بلا د سرو زرو پڼه په خپو وه. بادشاه چې سهار پاڅېدو کتلي دي نو په فرش باندې د وینو دارې پرتې دي، داغونه دي. بادشاه تپوس وکړو څوک هم خبر نو. وزیرانو ته یې حکم وکړو چې دا معلومات وکړي چې دا وینه د څه ده، هېڅوک ترې نه خبر. شهزاده راوغوښتی شو. شهزاده وویل بادشاه سلامت دا خو بېګا دغه شان کیسه وه. وی ثبوت پیش کا. هغه خپه چې کومه ده ښخه کړې وه هغه یې راوویسته. د دغه بادشاه 2 ښځې وې. دا چې کوم بادشاه پسې دا بلا راغلې وه د ده 2 ښځې وې. بادشاه چې پڼې ته کتلي دي نو شهزاده ته یې وویل بیخ ته وځه دا خو یوه پڼه ده او زما ښځې 2 دي که دا یوې ولیدل یو بل سره به په جنګ شي او ما به پرې مړه کړي. شه به د دې اوس بله ملګرې پیدا کړه. شهزاده د وینو هغه قطرو پسې روان شو زی چې د هغې بلا کور خواته ورسېدو نو غوږ یې کېښودو چې دا کور دی او که نه دی. نو دا بلا دې لور ته وایي چې تا به زه هغه چاله ورکوم چا چې زما نه دا خپه کټ کړې، ځکه چې ډېر نر ځوان و ډېر باتور و، ښه چې زما نه یې خپه کټ کړل نو چې دا بلا څنګه ځوان و. بس هلک ورغلی دی ورته یې وویل چې خپه ما وهلې ده او دا هغه خپه ده خو اوس زه بادشاه د بلې پڼې پسې رالیږلی یم. بلا ورته وایي پڼه در کوم خو زما یو شرط دی چې زما لور سره به واده کوې. شهزاده وی ټیک ده پڼه راوباسه، بس لور سره در واده کوم خو پڼه راکوه. پڼه یې راواغسته او جینۍ یې را روانه کړه. شهزاده سره څو جینکۍ شوې؟ 2 جینکۍ شوې سره د یعنې کې 2 ښځې شوې، 2 ودونه یې وشو. چې بادشاه له راورسېدو بادشاه ته یې 2 پڼې ورکړې چې دا واله بادشاه سلامت ستا 2 ښځې دي، یوه پڼه یوې له ورکړه بله بلې له ورکړه، پڼې د سرو وې. وی دا واله بادشاه ډېر خوشحاله شو، سم په جامو کې نه ځایدو. هغه ورله خپله لور ورکړه چې دا هم ځان سره بوځه. هغه چې د دې ننګیالي ته او بریالیتوب ته وکتل نورتوب ته ویې زما دا لور هم ځان سره بوځه. جینکۍ شهزاده سره 3 شوې. خامار خواله راغی. خامار ته یې وویل واخله خپله جینۍ دی او راکه ماله خپله ناوې. خامار د ځان نه یکدم دیو جوړ کړو، یکدم یې ځان نه دیو جوړ کړو، دا دیوانو کې او ورته وایي یه جینۍ تا زه وپېژندم؟ وی نه. وی زه هغه غریب سوالګری وم ستاسو د محل نه لاندې ناست وم، خیر مې غوښتو نو تا ته چې ما ووایي خیر راکه خدای دې وبخه نو تا په ما باندې توکاڼې راتو کړې او ما درته ویلي وو که نه چې دې خپله به د یو ځل راولم، یاد دې دي؟ جینۍ بس په چغو شوې چې زما نه غلطي شوې ده، زما نه غلطي شوې ده، ما معاف کړه، بیا به چاته سپک نه ګورم. خامار ورته وایي بس نوره مه جاړه، ما خپل شرط پوره کو، ما خپل لوس پوره کو، ما معاف کړي. اوس زما نه دې شهزاده راوستې هم د دې شهزاده دې مبارک شي. د شهزاده سره د کشر خان سره 4 ښځې شوې او خپلې بادشاهۍ ته راغی او بادشاه خپله انګور چې ولیده نو په دروغو ویلو ډېر زیات ستومانه شو او د زوی نه یې معافي وغوښته. د نورو زامنو یو کور ودانه او د کشر خان نه رښتیا د کشر شهزاده 4 ښځې وې چې ټولو ورته په انعامونو کې میلاو شوې وې. خپل ژوند یې پته نه لګي چې څنګه تېرو، ځکه چې 4 ښځې وې خو بهرحال ښه به و ځکه چې د بادشاه زوی و. کیسه لاړله ګوټ ته، زه رالم خپل کټ ته. په کټ کې مې ځای نه و، په ځمکه مې بالغ شو، د ټولو زړګی یخ شو. اوس په ځمه یو وړې شان سندرې طرف ته او ډېرې ښکلې ټپې دي د عنایت غزل په آواز باندې. دا واورئ، چېرته مه دی، خپل وطن ریډیو خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. راځم به لږ ساعت پس د دې سندرې نه پس 09375521 باندې د دې ټپونو پس ستاسو نیغ په نیغه کالونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه چې د دې خپرونې ښکلا او ځلا دي. کیسه به درته وایم.
اقصا هومیوپیتیک میډیسن سنټر د دې پروګرام لپاره د دې کیسې لپاره موږ سره مرسته کړې ده او د دې وینا ده چې د معدې د ټولو بیمارو د ګردې د کاڼي د وجود د غټوالي د جوړونو د درد د ملا د درد د بې اولادۍ د شوګر او د بواسیرو هغه که خوني دي او که بادي بغیر اپریشن علاج په ګارنټۍ سره کولی شي او د خوشحالۍ خبره پکې غټه دا ده د غریبانانو دپاره چې چیک اپ او د 10 ورځو دوایي صرف او صرف په 200 روپۍ 0315 61 40 935 پته ځان سره یاد ساتئ اقصا هومیوپیتیک میډیسن سنټر نزد انصاف سسته بازار نهر کنارہ نیو اڈا مردان ڈاکٹر محتد اللہ سیفی 0315 61 40 935 او د ډاکټر صاحب وینا د ډاکټر محتد الله سیفي صاحب وینا ده چې هغه مریضان دي راشي چې په نورو ډاکټرانو باندې په نورو حکیمانو ډاکټرانو باندې ستړي شوي وي نو هغوی د ما سره یو پیره خامخا راشي او 200 روپۍ دومره شی نه دی وایي خیره دا به مطلب دا دی چې که تاسو دومره پیسې لګولې نو دا 200 روپۍ ضایع خو نشم ویلی ورته خو وایي نورې هم په خپل وجود باندې ولګوئ ګرانو قدرمنو لیدونکو زما د پروګرام طرف ته او یو وار ته بیا وایم هرکلې غږ دی د وطن ریډیو اف ام 90.8 او په خپرونه دا کیسه به درته وایم او ما ته ویلی شي ستاسو کوربه سعید عادل 0937 55 12 21 باندې به ګورم چې زموږ سره د دې خپرونې لومبنی کالر څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا خوږ ورور مې څوک دی قاسم الدین کاکا خیل قاسم کاکا صاحب نه د کاکا صاحب نه کاکا صاحب کې زمونږ د ریډیو आवाज څنګه اورېدی شي په فیسبوک کې اورې که په ریډیو بالکل جی صفا بالکل نه زه خو ورکې ریډیو را سره دی جی ښه جي ښه ښه او ډېر ښه ستا صفا آواز راځي ماشاءالله ماشاءالله ورسره وایي د نظره نه شي ماشاءالله 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 کیسه دې واورېده که نه یا کیسه مې راسي نیمه کې واورېده بس ناڅا په ولسي جرګه مې اورېده ښه جي ښه نو کیسه چې د نیمې نه واورېده نه نیمه کیسه څنګه وه نیمه خو جي ډېر مزدار تاسو ډېر صحیح طریقې سره او جی صحیح خپلو مینهوالو له به څه پیغام ورکول غواړې نو بس دا پیغام جي ورکول غواړم چې ښه اخلاق او د خدمت خلق جی د انسان چې ضرر نه شي جی بالکل او ښه اخلاق پس اختیار شي او د خپلوانو سره رشتهدارۍ کوشش وشي صحیح د همسایو سره هم دغه وشي د هغوی حقوقو خیال وساتل ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې که نه چېرته جی کاکا صاحب ته چېرته راشئ که نه انشاءالله راځو به که خیري ولې نه او که نه کاکا صاحب ته راغلي یئ چېرته نیو راغلي که نه نو ښاره پورې درغلي یو خواخوا بیا خیر خیریت دی نو ښار ده خو دا تاسو سره مردان خو ډېر خلک راځي خو تاسو خو چې دغه نه شوي ځي نو بس انشاءالله اوس یو پروګرام له درځو انشاءالله دغلته یو پروګرام به کوو په دې کاکا صاحب باندې انشاءالله انشاءالله او زه به ما سره به جي کنټیکټ کوئ خامخا ضرور که خیري ضرور انشاءالله انشاءالله ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو په جهانونو باندې مننه 0937 55 12 21 باندې بل ملګری ګورم چې څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام وروره په خیره لستړی پسې الله دې خوشحاله که خو دا خوږ اواز د چا دی دا په دومره درنو الفاظو باندې استقبال چا وکړو وای خدایا ډوبه شوم چې ته ما نه پېژنې الله دې خیر وکړي خوږ ورور مې څوک جی ما ته اوس هم یاد دی چې وطن کې راله خدای یو نیا راکړې د کیسو لپاره وطن کې دله خدای نیا درکړې ده مازلي یم دشاور بډه زیرې نه ښه مازلي څنګه ښې طبیعت ته ښه دی جوړې زه به تا ته دا ټکې یادوم هله به ته خوشحالېږې هله ما ته پېژنې مو انشاءالله د خاصي نشان شو صحیح کیسه دې واورېده که نه او وروره کیسه مې واورېده او کاش چې دا کشر شهزاده خو زه وې یا چې کشر شهزاده ته وې نو بلا سره به جنګېدلی وي بلا ته به دې مور ویلي مړه به هغه ټیم کې خدای به انسان له طاقت ورکوي که نه بېشکه بالکل بالکل اوس ګوره تا چې پکې دا کاشکاس یاد کړ او نو کاشکاس په څوک راټولئ او ګوره د میږو کار په ځمکه دی که نه بالکل دی وله میږو له کمال ورکړی دی ګورې بالکل او بل د پکې دا کم یو څه یاد کو اوس مې ذهن نه و دا څه دی یاد ته پکې بله اګډان نو دیو کار ګډان خوړل دي
نو سل ګډن سي دوته صحیح خبره ده هغه ته کوم کبي څو ورواچي څو باندې کار نه کیږي دا کې ما ته می خو نه زبته پوري وتلې وسل ګډان سي او نو بل دا ده کنه جی جی دې کې ما یو سبق حاصل کو هغه د ټول مینوال څه زما جی جی خپل سبق وته وایي خپل سبق ورته دوه ما چې ګوره د ملنګان چې کمی کنه دې د ستوري وین نه پکارو بالکل اوله څور کو نه کنه او نه چې روټي نه کوم است رخصت کوه چا د پسپک نظر نه دی قتل پکار نه دی پکار ګوره دغه ملنګان له خدای پاک به خور زور کی کنه صحیح او چې دا کوم شتمنی دی ملنګان شي بالکل نو لکه دې ګوره غټ میسج پرو دوستا خبر چې بهر هر یو کړه کې یو سبق پروت یو سبق پکې پروت دی یو د میګو سبق ته پکې خو زبر المینوال را دي خپل رای به پیرا کوي ان شاء الله بس ورو تاسو سلام کوم کنه جی وعلیکم السلام ټول بډګر سلام او زمانه الله ډیر د نصیب السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه جی او جهان مننه 0937551221 باندې بګورم چې بل مرګره زموږ سره څوک ته فنونی پروګرام د پاره موږ سره مرسته کړې ده اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر مردان د دوی وینا ده چې د معدې د ټولو بیمارو د ګردې د کاڼي د وجود د غټوالي د جوړونو د دردونو د ملا د درد د بې اولادۍ د شوګر او د بواسیرو هغه که خوني دي او که بادي بغیر اپریشن او بغیر ټکي علاج کولی شي او بل د غریبانانو دپاره او د غریبانانو دپاره پکې غټه خوشخبري دا ده چې چیکف یعنی هغه معاینه چی او د 10 ورځو دوایي صرف او صرف په 700 روپۍ یعنی په 200 روپۍ نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 61 40 935 پته چې کوم دا اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر نزد انصاف سسته بازار نهر کناره نیو اډا مردان ډاکټر محتد الله سیفی صاحب دا 200 روپۍ مې وویل که د چا نه 701 روپۍ واغستې نو ما ته به بل پروګرام کې کال کولی شئ یا اکثر زه ډاکټر صاحب سره هلته ناست یم زموږ ملګری دی ګپ شپ هم دی ورسره زو رازو ورسره دوست هم دی ملګری هم دی رور هم دی نو که د چا نه 701 واغستې نو ما ته کال کولی شئ موږ ته ویلی شئ چې وایي زما سره دا زیاتې وکړو انشاءالله تعالی چې د 200 روپو نه به دنه سیوا نه اخلي نمبر یې ځان سره یو وارې بیا ولیکئ 0315 61 40 935 اوس هم ویښتې کال ورته کولی شئ او زه به ستاسو کال واخلم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سید عادل وروره الحمدلله ستاسو دواګانې دي د خیره سره خوږ اواز د چا دی ابراهیم استاد د تخبې ګاډي بابانه تخبې ګاډي بابانه څوک جي سید رحیم استاد په خیر هر کلی له ته وایو ستړی مه شي الله دې کله څنګه مونږ خو د جمعې په ورځ پته مو یا سړی جمعې په ورځ یو ته نن به کیسې مونږ د هغه ورځ نه په انتظار یو کله ما خو د جمعې په ورځ کیسه نه ده ویلي هغې نه چا نه تپوس وکړه تا وایي هغه نن به درته وایي هغه کیسې به درته نن کوم ښه دا به چې ته زوړ پروګرام به لګېدلی و کېدای شي بیا زوړ پروګرام بالکل هغه زوړ پروګرام چې ته لګېدلی وایي کې ما ویلي و که نه مې نن د اتوار ورځ ده نن به درته کیسه یې کوم په هغه ورځ د وخت راله به نو مې راشه دغه پروګرام پکې وموکه شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو د خیره سره دستاره کیسې خو راخوږې کیسې ته مونږ له راوړې او بس مونږ یې اورو که نه صحیح بالکل راځو ستاسو دپاره کیسه یې نه د سید رحیم استاد څه سبق واغسته سبقونه خو پکې ډېر پراته دي خو یو سبق راځه پکې یاد که یاره بس یو سبق به دا یاد کړم چې د کشر دغه برخه ډېره زیاته خوږه وه ځکه چې د انتظار وکړو کور کې پاتې شو او زه لاړم د ده هغوی یو کور شو د ده پکې څلور کوره شو دا کردار یې دا ښه ادا کړو چې دا هغې بلا ته مور هغه مشران وایي خر پلار که مطلب ته کار کوي پلار کوي نه خو د مطلب ته په وخت کې به ته هر څه کوې که نه هغه بلا مور کړه نو ځان له پیچا روغ کړو بالکل نو خیر دی شکر الحمدلله خیر خیریت بیا مې ولې په مرګه ژوند تپوس نه کړی خو هغه وخت سره یې ورته مور وایي هغه وخت سره ورته مور وایي بالکل هغه وخت سره مور وایي نو کار یې مو شو دغه درلېدو هغه کار مو شو بالکل ټول کار یې راغونډ کړو نو چې راغی هغوی یو کور شو د ده څلور کوره شو بل پکې غټه مزه دا وکړه ټولو نه غټه مزه چې هغه ورته ویل چې یاره زه بیا نه کوم او دا کوم هغه کوم دا د ستا ډېر هغه ورسره بیا ډېر زیاته مزه وکړه ما نه غلطي شوې ده صحیح ډېره مننه جي او جهان مننه ستاسو د مینې ډېره مننه یمه که نه
دا ښکلي او د ثوابۍ بالکل ښکلي او د ثوابۍ دا خبرې هم د ثوابۍ دی چې موږ په خپل هم د ثوابۍ خو په تقدیر کې آباد شوي به دلته پراته یو. صحیح. تخبۍ خاوره داسې یو خاوره ده چې یو پیرې ځان ته راښکي که نه نو بیا به د خپلې ثوابۍ ته نه پرېږدي. بالکل دا علاقه خوږه ده او دا خلک هم ډېر مینهناک خلک دی. بالکل او د ثوابۍ خلک هم ډېر مینهناک دي. ډېر نو بس یو بل سره لګېدلي دي. بالکل بالکل صحیح. ډېره مننه جي. یو جهان مننه ستاسو د مینې. په الله ګران شي. ډېره مننه جي. 0937551221 باندې ګورم چې زموږ سره بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږ اواز د چا دی؟ د اوچ نه عمرزاده دی. د اوچ نه؟ اوچ نه؟ د اوچ نه عمرزاده. د دیر اوچ نه عمرزاده هرکلی راته وایو، ستړي مشي راته وایو. په خیر راغلې. کیسې مور یې مزار کیسې ونی. د دې کیسې نوم څه و؟ کیسې دا خو د کار دې کې یو بل شی نیکي وکړه که نه. جی دې نه به تاسو خپل ورکې خو یم چې دې نیکي وکړه هغه دغه نیکي بدل یې ورکول هغې نیکو. بالکل. نیکو ول خپل بدل ورکو، بلا ول د خپلې مور چې مور یې ورته ووایي نو هغې ول خپل بدل ورکو. یا تاسو چې نیکي وکړه دا مطلب ته اوبه هم نشي وړی. صحیح خبره ده. میږي اوبه وړل خو نیکي نشي وړی. چا ته دوا سلام لیږل غواړي؟ ډېره مننه جي. ډېره مننه. یو جهان مننه. د اوچ دیر نه عمرزاده کاکا ټلیفون وکړو وایي پروګرام کې مې صرف د خپلې علاقې او د خپل نوم نمایندګي کوله. یو جهان مننه ستاسو عمرزاده صاحب. ستاسو په جهانونو باندې مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سید عادل؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو د خیره سره. دا خوږ اشنا مې څوک دی؟ کاکی جان د بونیر نه. ستړي مه شئ. په خیر راغلی. په خیر راغلی. په خیر. یا ډېره مزداره کیسه والله چې هر یو سړي پکې خپل کردار سره د نیکو سره د بلا هر چا پکې خپل او هر یو پکې چې کوم دی نو د میږو پکې خپل کردار ادا کو، بلا پکې خپل کردار ادا کو. او هغه شهزادګۍ چې کومه د باچا هغه لور هغې چې ولې د شپې ګوتمه راوړه چې دا واله ګوره غوا به دې په لتو باندې مړ کړي. هغه خو پوره هغې ته وکړه که نه ګوته یې ونه ورکړه. بالکل. که دغه نه نو پارې شي. صحیح خبره ده. یو جهان مننه ستاسو د مینې. چا ته دوا سلام به لیږل غواړي؟ یا جبران صاحب ته، خاطر جان ته، امیر ته، ټولو ته اورېدونکو ته دوا سلام. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937551221 یعنې 551221. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عدل بھائی څنګه یې؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو د خیره سره. رور مې څوک دی؟ شمس الاسلام عبدالله جان کړي دا. واه شمس الاسلام د عبدالله جان ممبر کړي نه. ممبر کړي نه تخوی عبدالله جان کړي دا. ښه تخوی عبدالله جان کړي نه. هرکلی راته وایو. څنګه چلې؟ شکر الحمدلله. خیر خیریت دی. کیسه دې واورېده که نه؟ ډېر زیات خوند یې وکړو او باچا اووه زامن وو او اووه لوڼې یې کتې چې بادشاه یې و. د دې داسې بادشاه چې د هغه اووه لوریان وي. او بالکل همدغه کیسه وه خو سبق ته دې څه واغسته؟ الله پاک هغه سنۍ برابر کړو او دوی روان شول که نه. او بیا برابر شو نو خو د بادشاه چې و که نه د خپل دوی سره ډېره دوښه وکړه، نایتباري وکړه. ګوره هغه کشر و هغه بیخي ناکام وکړو. څومره صبر یې وکړو. صبر میوه خوږوي. بادشاه ته پکار و چې پاتې شي د پلار یې که نه هغه وایي بادشاهي خوشې پاتې کېږي ده ته کشر یې ځي ته پاتې شه. بل یو وزیر به یې کېنولی و د ځان په ځای. نو هغه سره یې دوکه کوله بیماني کوله هغه ته غون منزل خدای پاک آسان کو. بالکل هر څه ورته الله پاک وښول. په څه چې الله پاک ورته بلاګانې ملاګانې هر څه ورغړولې پوه شي. بالکل کوم ځای نه به ورته ورته رڼا به ورته وه. صحیح. ډېره مننه. چاته دوا سلام لیږل غواړې سید رحیم استاد؟ جبران صاحب ته او دغه ته خاطر جان بهي ته او د ټولو څوک چې پروګرامونه اوري د ټولو ته زما طرف سپیشل سلام. ډېره مننه. وعلیکم السلام. عمر او ژوند درکړي الله دې په ژوند کې برکت واچوه. امین سره ستاسو. او دغه شان الله ورته ژوندی لره چې موږ خپلې کیسې راوړي انشاءالله. چې خبره بس ټوله شپه تا ته به دغه شان ناستې ټوله اوري دا به اورو. صحیح. ډېره مننه جي. یو جهان مننه ستاسو د مینې. سید رحیم استاد د عبدالله جان کلي تخبیه نه وایي چې کیسه مې ډېره زیاته خوښه شوه موږ ته یې خلاصه هم بیان کړه. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ سر خیر؟ الحمدلله خیر خیریت دی.
که خپله پېژنګلو مو راسره وکړه نو لږ خوشحاله به شي د مینهوالو موضوع یاره زه خو ستاسو زول مستر یم زما شیر رحمان نوم دی او د تغذیه بجوړي کورونو اوسېدونکی یم. شیر رحمان هرکلی راته وایي شیر رحمان صاحب. ډېره مهرباني سر کیسه مو واورېده که نه؟ کیسه مو واورېده سر جي دا چا پې کولای دا ورکول پکار دي چې د رشتو تقدس وي. د رشتو ځکه چې د رشتو تقدس و جی جی بالکل. او شهزاده چې کوم دی د هغه د پلار د رشتې خیال وساتو هلن کې هغوی ورته لکه دروغ وویلو او بیا د هغه شهزادګۍ مړه وه خو زه چې ستا شهزادګۍ مړه یم ستا کورواله مړه ده او بس هغه م خوښه کړه بالکل. خو بیا هم د هغه د سپرګني د تقدس خیال وساتو او هغه روان شو سخر کړه تو چې صفا وځي او خپل کوشش یې جاري وساتو نو د نورو زامنو کې یو ښځه میلاو شوله او هغه په نور صفا او کوشش یې وکړو د رشتې د تقدس خیال یې وساتو نو هغه یې خدای پاک څلور ښځې ورکړلې. د رشتو تقدس ولا نوم کیدو او د رشتو تقدس ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. بس زما سره په سلامونه قبول کړئ تاسو ټول ټیم ته ډېره مننه. یو جهان مننه. وعلیکم السلام. په جهانونو باندې مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوږ اواز د چا دی؟ یی نوروز خبرې کوم د جهانګیري نه. نوروز د جهانګیري نه هرکلی راته وایي نوروز صاحب. یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، ننګیالي ګلالي برالي اوسئ. ډېره مننه. کیسه دې واورېده؟ سر جي بس کیسه خو مې څه لږ واورېده جی. بس ریډیو کې مې نه کول ستاسو دغه پکې اواز مې واورېدم راشه د سید عادل په پروګرام کې ده واورم. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. نو سر جي کیسه خو ډېره مزیدارې ستاسو او ستاسو کیسه چې کومه هم وي سر جي هغه سبق آموزه کیسې وي. د هغې مقصد دا وي چې د هغې نه زموږ د مینهوال سره زده کړه وکړي. بالکل جی. مطلب زموږ هم دغه مقصد وي. جی سر. جی. تاسو لکه په هغه تېر پروګرام کې هم کیسه ډېره ښکلې وه. دا کیسه مو لکه لږ مو ډېره مزیداره کیسه وه. اخره کې به راباندې کیسهمار نوم ږدئ. ما ته پته ده چې کیسهمار بیا راغی. کیسهمار سر جي لکه دا خبره دې وکړه لکه دې کیسو لپاره به خلک پخوا مشرانو پسې ګرځېدل. هغه مشرانو ته به ناست وو، هغې ته به یې موږ ته کیسه وکړه. پخوا به په کیسو پسې ګرځېدل، اوس کیسه یې تاسو پسې ګرځي. نو بس سر جي هغه موږ د مشرانو سره هغه ناستې پرېښودو که نه. جی بالکل. نه صحیح خبره ده. بالکل هغه مشران سره موږ ناستې کوو همداسې کیسې به ته مشرانو کوي چې دا دې الله پاک تاسو قدر وکړي، عزت درکړي او الله پاک تاسو ته ژوند درکړي. امین. چې تاسو د دومره مصروفیاتو باوجود هم ټایم وباسئ راځئ موږ ته ښکلې کیسه راوړئ. بالکل هغه د مشرانو هغه ځای تاسو نیولی دی ټیم کې سر. صحیح. ډېره مننه. یو جهان مننه. دروند نظر. لکه څنګه تاسو په دې باندې ښکلې کیسه وکړه لکه عادل ستاسو په وایس اف ټایم 105 شاعرچي باندې یو کیسه کړې وه جی. او ډېره ښکلې کیسه وه، ډېره مزېداره کیسه وه. چونکې د هغې هم موږ ته لکه مینهوال ډېر راځي موږ ته هم فیډبیک راغی که نه چې نو هغې هم ډېر صفت کړی مینهوالو تاسو. بالکل. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. نوروز بھائی خپلو اورېدونکو له څه دوا سلام یا څه پیغام ورکول غواړي؟ بس سر جي دې ټایم کې څومره هم مینهوال زما اواز اوري او خاص کر ممتاز باچا دې په تخبای کې هغه دپاره سپیشل سلام. وعلیکم سلام. او د دې نه علاوه زموږ ملګری اسماعیل بھاي هم پروګرام اوري چې په کال باندې راشي یا دغه دی علمګیر کاکا دی جی هغې هم پروګرامونه اوري ستا د کیسه اوري کیسې ته غوږ شوي دي هغې هم غوږ وتېښې. ماشاءالله ماشاءالله. ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما دپاره ډېره د فخر او ویاړ خبره ده چې دا مشران زموږ کیسه یې اوري. نو بس هغه هغې هم کېدای شي په کال باندې راشي او ستر دي دې ټایم کې چې څومره مینهوال زموږ اواز اوري نو هغه ټول مینهوال ته د مینې خلو ډک 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 سلامونه. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. دا زموږ سره نوروز رور د جهانګیري نه چې ډېرې خوږې او ښکلې او د مینې محبت خبرې وکړي. ننني پروګرام لپاره موږ سره مرسته کړې ده اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر مردان. د اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر مردان وینا ده چې د معدې د ټولو مرضونو، د ټولو بیمارو، د ګردې د کاڼي، د وجود د غټوالي، د جوړونو د دردونو، د ملا د درد، د بې اولادۍ، د شوګر او د بواسیرو هغه که خوني دي او که بادي بغیر اپریشنه علاج کولی شي. او د غریبانانو دپاره خصوصي پیکیج خوشحالۍ خبره چې د ټولو مرض د ټولو بیمارو چې هغه هر رنګه بیماري ده، که شوګر دی، که ګردې کاڼی دی، که معدې دي، هر څه چې دي، چیک اپ لکه معاینه او دوایی د 10 ورځو دوایی صرف او صرف په 700 روپۍ باندې، یعنې په 1500 وسره پلس 200 یعنې په 200 روپۍ باندې دا هر څه میلاویږي تاسو د هرې بیمارۍ د 10 ورځو دوایی او معاینه صرف په 200 روپو کې.
اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر نمبر ځان سره ولیکئ. ډاکټر محتد الله سیفي صاحب په خپله په دې نمبر ته ناست وي او ستاسو کالونه ستاسو د خپل صحت حوالې سره ورسره مشوره کولی شئ، د هغوی نه رای اخیستی شئ په 0315 61 40 935 0315 61 40 935. پته ځان سره نوٹ کړئ. اقصا ہومیوپیتھک میڈیسن سنٹر نزد انصاف سستا بازار نہر کنارہ نیو اڈا مردان. ډېر خوږ انسان دی. یو ټلیفون ورته وکړئ، خیر دی، د خپل صحت حوالې سره ورسره مشوره کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید عادل صاحب څنګه؟ شکر الحمدلله. ستاسو دواګانې دي. خپله پېژنګلو را سره اول سر کې وکړه چې بیا مخکې خبرې کوو. ډاکټر شیر رحمان د ټکر نه. ډاکټر شیر رحمان د ټکر نه. هرکلی راته وایو شیر رحمان صاحب. ډېره مننه، ډېره شکریه. جی کیسه دې واورېده؟ کیسه خو مې څه واورېده، خو ستا دا خبرې مې ډېرې خوښې شوې، نو ما یې ولیکه چې سعید عادل بهي باندې سلام واچوم. ډېره مننه. دا خبرې خو په ډېرو خلکو باندې بدې لګي او هر هغه څوک چې وطن ریډیو ته راځي خوږې او درنې خبرې کوي، لکه یو څو مشران دي، د بونیر دي، دادا جي صاحب شو، دا کاکي ماما شو، بالکل شاه نسیم صاحب، لوړخوړو ډېره پریدې صاحب، زه د هغوی ډېر زیات قدر کوم. ډېره مننه. یو جهان مننه. په الله ګران شي. او د هغې کشرانو هم ډېر احترام کوم چې کوم کسان د معاشرې د آدابو او اخلاقي دیره کې د هوا په چپو د ټلیفون په لیکه خبرې کوي، ځکه چې دا د هوا په چپو د دې پښتني سیمې هر در او دیوار ته رسېږي نه. بالکل ډېر زیات احترام کوم. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. او باقي ژوند په خپله یو قصه ده روانه ده. بالکل باقي کوم پارټونه پکې راځي. او جی بالکل دا یو ډرامه ده. ډرامه ده او قصه ده، بس افسانه ده. او خړه مې غوښتل چې نن په سعید عادل بهي صاحب باندې سلام واچوم او شکریه ادا کړم. په الله ګران شي. یو جهان مننه ستاسو د مینې چې دومره په نیمه شپه باندې راغلئ او موږ سره په دې پروګرام کې تاسو برخه واخیسته او د دې پروګرام د دې خپرونې ښکلا او ځلا جوړ شوئ. او خبرې هم ډېرې خوږې دي او ډېرې د خوږې خاورې خوږې سیمې سره تعلق ساتي. زمونږ مشرانو رښتې دي د دې سیمې او د هغه پارټۍ په نسبت باندې چې هغې ته عوامي نیشنل پارټي وایي. زه د ټکر یم او ثوابی وایم زیاتتر دغه پارټۍ سره تعلق ساتو. زمونږ د ټکر هم چې کوم دی نو تاریخي کلي د دغې پارټۍ په ډېره مننه. جی یو جهان مننه ستاسو د مینې. ډېره مننه سره، ډېره مننه. شیر رحمان صاحب زموږ سره د ټکر نه ډېرې خوږې خبرې وکړې. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. سعید عادل صاحب څنګه؟ شکر الحمدلله. خیر خیریت دی. دا خوږ اواز د چا دی؟ دا د زرشید زورآباد لګي. زرشید زورآباد نه. هرکلی راته وایو ورور جانې. کیسه دې واورېده؟ ډېره ښکلې خوند سره مې کیسه دې واورېده. خوند یې وکړو که نه؟ داسې خوند یې وکړو. الله دې ته ژوندی لري. امین. دغه شهزاده که ما یادی؟ نه تا یادوم. او که شهزاده خو پخوا اثر خوړلی دی. په زرګونو کالو مخکې کیسه تېره شوې. تا یې الله دې راته ژوندی لري نو ما وایي که شهزاده یادی؟ نه تا یادوم. او زه وایم چې بس چې کوم کار پسې که په رښتونې پاسي که نه جی نو که دا وزیر نو هم که دا بادشاه دی چې دا ول انګین دی که ټیکه خو دین په اخلاص پاتېدلی جی. او که بیا دا زویم ده که د پلار ورته دغه وي هغه خو هم دغه شو غریب بیا پښیماني راوړه خو دین په اخلاص پاسېد نو الله وله څلور بالکل. او د صبر میوه خوږی که نه؟ کار کې چې اخلاص پکار دی. صحیح. بالکل. نور خیر دی؟ بالکل الحمدلله. چا ته دوا سلام لیږل غواړي؟ یاره بس تا چې کوم ستا مینهوال دي او ستا دا خبرې اوري هغې ته ټول سلام. ډېره مننه. جی یو جهان مننه ستاسو د مینې. وعلیکم السلام. ډېرې خوږې او درنې خبرې زموږ د ورور وکړي. یو جهان مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والسلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. خوږ اواز د چا دی؟ عادل بھائی ډاکټر داود بنا افریدي خبرې کوم د ډسټرک ممان نه. ماشاءالله ډېر وخت پس راشي خو لکه یو دوه پروګرامه قضا کې په دریم کې راشي ثنا افریدي صاحب خو لکه خپله حاضري موږ سره ولګي. عادل بھائی بدلې موږ ډیوټي که نه کله بس داسې وي چې لکه ډیوټي زیاته شي که نه جی نور پروګرامونه مو مس کوو. پروګرام ډېر خوسته و، کیسه هم ډېره خوسته وه، خو زه به دا شم ته وایم که نه جی ما په خیاله که د یوه شته ده پکې لږ صبر نه وی کړی که نه نو بیا پسې دا نور کردارونه ما سره نه راوتلو. جی. خو
خو چې کله هغه صبر وکړم نو بیا ټول کردارونه منځته راووتلو که نه بلکل. او یا خو بس دغه وړ وړی بیا وړی وي نکاح به یې تړلی او بس خبره به ختمه شوې وه. خبره به ختمه وی. نو ما په خیال ده چې دې کیسې خلاصه چې کم دا صبر کپل میټه ہوتا ہے. نه صبر میوه خوږوي. بلکل. ډیره مهرباني به سره مینه والا وزر غټو د شپه سلام ولای تاسو ته همیشه صحت دیر کین. امين. چې موږ د خوږی خوږی کیسې کو وزه به خبرو کن کنه. جی جی. کله تاسو ډیر ژوند دیر کړ کنه. ان شاء الله. مو علام لسی دیر کړو کنه. جی. نو ملسی به تاسو ډیر خوشوبي. ډیره مننه. زه تاسو په دې کیسې ډیره کوو. ډیره مننه یو جهان مننه تاسو سلام په مخه مخه. ډیره مننه. وعلیکم السلام. ډاکټر ثنا داود افریدي صاحب وایي چې الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي. وایي چې تاسو دې الله پاک ډېر عمر درکړي، ستاسو له بنوسي ډېر خوشحالي کیسې به ورته کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږ اواز د چا دی؟ سید عادل صاحب څنګه یې؟ الحمدلله خیر خیریت ته د خیره. بیت الله خبرې کومه د کوټ ترنونه. کوم ځای نه؟ کوټ ترنونه ډاګې. هرکلی درته وایو، هرکلی درته وایو. په خیرونه. الله دې عزت وکړه. ډېره مننه. خبره داسې ده چې د صبر میوه خوږی د زویه صبر وکړو. کشري شهزاده کشر خان صبر وکړو. صبر یې وکړو او دا صبر محصولات ولا خدای پاک ټول ولا ورکړه. بلکل بلکل. او بیا ته نیکي وکړله دغه میږو سره چې هغوی ته یو فکر کې خو په هغه لار باندې چې یاره دوی باندې را تکلیف اسان شي. صحیح. الله پاک هغه محصله ولا هغه ته ورکړله. بلکل صحیح خبره. خپل ایمانداري وکړله او په هغه ایماندارۍ کې چې دی نو هغه بادشاہ په خدای مهربانه کړ، د میږوم په خدای پاک نه ټول ذریعه ولا خدای پاک د ګټې اسباب وګرځول. بلکل. ډېره ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې وخت را سره کم دی او ستاسو ټول منیجمنټ ته ریاض صاحب ته ټول ته دعا سلامونه. ډېره ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. ګرانو قدر اورېدونکو اخري لمحې اخري لحظې اخري ګړی دی نو چې که اوس د ټلیفون په کرښه راځئ نو شارټ پیغام او دعا سلام بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږ ورور د څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ کارمن عظیم خان خبرې کوم. عظیم خان صاحب هرکلی راته وایو. د پروګرام اخري ګړی اخري لمحې د زړه مې وایي چې ډېر مینوال پکې شامل کړم. جی نو خپل وړوکی شان پیغام خپل اورېدونکو ته وړاندې کړئ. یاره جي بس دا کیسه مو واورېده خو بس لکه د دې دا مطلب دی چې نیکي کول دي او نیکي اوبه نه وړي. اوبه نه وړي. او بل دا خبره ده چې کوم سړی کوم د انسان په کوم شي خوشحالي دي هغه ته ویل پکار دي چې لار به اسانه وي. بلکل بلکل. ډېره ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. عظیم خان صاحب ډېره خوږه خبره وکړه او وایي چې انسان په کومه خبره خوشحالېږي هغه ورته ویل پکار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل بھائی څنګه خیر خیریت دی؟ الحمدلله خیر خیریت. څوک او د کوم ځای نه؟ یار محمد خبرې کوي با جوړ له خو د شوی مو کیسه مې دیوان نه ویل چې د بلا خوا ته ورغی او خپل دغه ته چې کوم ډېر ترتیب سره د کسانو په خبرې وکړم بادشاہ ته الله پاک په دې صبر باندې ټول مسله آسانه کړي. ډېره مننه. یو جهان مننه یار محمد صاحب ستاسو د مینې ستاسو د محبت. یو جهان مننه. 0937 55 12 21 باندې اخري کالر ګوره به چې څوک دی خو د هغې نه مخکې راته یو وړوکی شان پیغام درته وایم د چا د اکسا هومیوپیتھک میډیسن سنټر د هغوی وینا ده. اکسا هومیوپیتھک میډیسن سنټر مردان وینا ده چې که تاسو د مختلفو بیمارو سره ښکار یئ او لکه مثلا د معدې بیماري وي تاسو ته یا د ګرده کې کاڼې وي یا د وجود غټوالی یعنې پړسوب د جوړونو د درد د ملا د درد د بې اولادۍ د شوګر او د بواسیرو هغه که خوني دي او که بادي بغیر اپریشنه بغیر ټکي علاج کولی شي. چیک اپ یعنې معاینه او د 10 ورځو دوایي صرف او صرف په 200 روپۍ. صرف او صرف په 200 روپۍ باندې دغه ټول دوایي چې کوم دوایي بدل هم درکوي او چیک اپ بدل هم کوي معاینه بدل هم کوي. هسې نه چې ستاسو ذهن کې دا وي چې موږ ډاکټر صاحب له لاړ شو او موږ ته بیا وایي چې 200 روپۍ د معاینې شوي او 200 روپۍ د دوایي شوي 1400 شوي یا 200 شوي. نو نه جي په 200 روپو کې دغه ټوله دوایي او چیک اپ چې کوم دی د 10 ورځو دوایي او چیک اپ کې په 200 روپۍ. 0315 61 40 935 پته ځان سره ولیکئ. اقصا هومیوپیتھک میډیسن سنټر نزد انصاف سسته بازار نهر کناره نیو اډا مردان. ډاکټر محتد الله سیفی
ډېر مشهور سړی دی، ډېر زوړ ډاکټر دی. نو که تاسو له تلل غواړئ نو دغه نمبر دی. او دا هم درته وایم که چېرې تاسو لاړئ او د 200 روپو نه د نه 1 روپۍ سوه واخیسته، اکثر خو زه هلته یم کله کله، خو که نه یم نو بلکل تاسو ما ته په بل پروګرام کې هم کال کولی شئ یا د په خپل نمبر راته هم کال کولی شئ. چېرې ډاکټر صاحب زموږ نه 200 روپو نه سیوا واخیستې نو چې بل پروګرام له زه راځم نو زه به تاسو ته بیا ویم چې ډاکټر صاحب د چا نه پیسې سیوا اخیستې دي نو ما ته ووایئ. ځکه درته په دعوا سره وایم چې زما په مخ کې هغه د خلکو نه 200 روپۍ اخیستې دي او چې ډېر غریبانان وي نو هغوی له خو پکې اکثر کرایه هم ورکړي. ډاکټر محتد الله سیفي صاحب 0315 61 40 935 یعنی 03156140 اقصا ہومیوپیتھک میڈیسن سینٹر نزد انصاف سستا بازار نہر کنارہ نیو اڈا مردان. ډاکټر محتد الله سیفي صاحب د ډاکټر صاحب یو جهان مننه کوم چې زموږ سره په دې خپرونې کې تعاون وکړو، موږ سره مرسته وکړه. د ډاکټر محتد الله سیفي صاحب یو جهان مننه. ګرانو قدرمنو زه به هم ستاسو نه اجازت غواړم او ځم به دنه او تاسو به پرېږدم. ګرانو قدرمنو هغه غړی هغه لمحې هغه ساعتونه په سر ولاړ دي کوم چې به زموږ او ستاسو ارضي بلتون راولي، خو آخري کال اخلم او د هغې نه پس ته نه غواړم اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څوک دی؟ اصیل ما خبرې کوم د بنیاد جوړ کړی نه ډېر خوش قسمت وم چې کال مې میلاو او بالکل اخیری کالر دی او شارټ کټ راته خپل پیغام وایي ځکه چې ما سره د پروګرام 3 منټه پاتې دی او په 3 منټه کې به زه خپل پروګرام راغونډم. پیسه ډېره ښکلې وکړه، ډېره خوږه را باندې ولګېده او چې څوک زما اواز اوري هغه ټول مینهوالو ته ډېر دعا سلام جبران بھائی ته او خاطر بھائی ته او تا ته خصوصا سلام. ډېره مننه، یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937 55 12 21 باندې د کالونو سلسله ختمه. ګرانو قدرمنو هغه غړی هغه ساعتونه هغه وختونه هغه لمحې په سر ولاړې دي کوم چې به زموږ او ستاسو ارضي بلتون راولي. که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي وکړه نو انشاءالله د راروانو اونۍ کې به هم دغه شان د اتوار په ورځ د پیر په شپه د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې به ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا حاضرېږي. تر هغه دمه پورې کې د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر مې دروند شوی وي، ستاسو زړه ته پسې آزار رسېدلی وي. د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم. هم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه مو موږ برداشت کړو. د وطن ریډیو د خپرونه قیصه به درته وایم دا تاسو اورېده د خپل کوربه سید عادل سره. ګرانو قدرمنو د هغه مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل، موږ سره خپله مینه، خپل محبتونه، خپل جذبات، خپل احساسات شریک کړل. د هغه ټولو یو جهان مننه. او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره ور یعنې په زړه کې خوښه کړه او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله. او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال زموږ په ټلیفون په کرښه باندې بار کوششونه کړي دي، هڅې کړي دي، خو هغوی ته نمبر نه دی میلاو شوی. د هغوی هم یو نړۍ مننه. او د پتلو کې د وطن ریډیو FM 90.8 د ټولو قربانو، د ټولو همکارو، د ټول منیجمنټ، خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران صاحب، سره د پروډیوسر خاطر جان صاحب او د هغوی سره نور د تکنیکي چارو واکمنان چې څومره ټیم دی د هغه ټولو یو جهان مننه. ګرانو قدرمنو نننی پروګرام دپاره موږ سره شارټ کټ درته صرف نمبر او پتې راته وایم. اقصا ہومیوپیتھک میڈیسن سینٹر نزد انصاف سستا بازار نہر کنارہ نیو اڈا مردان. ډاکټر محتد الله سیفي صاحب دا نمبر ډاکټر صاحب سره په خپله باندې وي. اوس ورته هم کال کولی شئ ویښتې او که اوس نه وي سهار ورته خامخا کال وکړئ، لاړ شئ خپلې بیمارۍ علاج وکړئ. صرف او صرف په 200 روپو کې د 10 ورځو دوایي او معاینه. 0315 61 40 935. الله دې بیا راوله یاره، الله دې بیا راوله یاره، ماشوم زړګی مې در پسې جړا کوي نه. او دا ته چې زه اخر به لاړ شي، دا ته چې زه اخر به لاړ شي او ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې ځمه. او چې رخصت اخلې منګل راکه، چې رخصت اخلې منګل راکه، چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه. ګرانو قدرمنو پرېږدم هم د لیلا خان د ښکلي اواز سره غواړم د اجازت هم په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړه اجازت. چېرته هم چې ښه د آباد شل بریالي اوسئ، کور مو ودان، شپه مو په خیر، خواږه خوبونه مو نصیب شه. د لوی الله په امان.